أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. خبر می دی پوری کوله چې رسول صلی الله علیه وسلم په سنتو کې چې انسان لګي او داغه په حدیثونو کې لګي نه دغه جدا خوني او سمي خوږی خبر انسان وي چې ټول عمر وتناسو د خبرې مې اورېدې په دین کې څومره خوري خبرې پرتی او د حدیثونو کې او زار شو موږ قربان شو د رسول صلی الله علیه وسلم د خبرو په دې خبرو باندې هغه سره پويږي چې هغه رسول صلی الله علیه وسلم پیژني دا خوږی خبري نن می دیو مولا تقریر ووریدو دیو بندي مولا او زما دې خپونه د ازمکه و تخته وی په حدیثونو پسې چې ولګي نه دماغ به خراب شي وي دغه الفاظ او موږ ګوره خوې شو وی اردو کې دي وی وی حدیث के चक्कर में पड़ोगे तो चकरा जाओगे ऐसा मतलब चकरा जाओगे लेवने विषय नबी ऐसा हुई वो इमाम साहब के गुलाम बन जाओ मसला हल हो जाएगा अल्लाह अकबर इमाम साहब गुलाम से जो मसला बस हल शी और कब पैगंबर पर रोन शुरू लेवने विषय دیم ځان ته مسلمان وای او دبسې چې کوم خلک روان دي هغه وایي زمونږ مولیان دي تفتی په دې مولا باندې او زما د الفاظ کې سخی نه د هغه انسان د پر سختی کوم چې په مدینه کې پروت دی محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم لپاره دا غیرت دی د سره مولا حسابو منه دې ځان ته چې مولا وایي چې مسلمان ځان ته وایي مولا غلا پرې چې مسلمان ځان ته وایي حدیث پسې چې روان شي دماغ به خراب شي زمو خو دماغ خراب نه شي زمو خو دماغ تیزی الحمدلله اسوره خوږی خبرې تاسو اوري کومه بګی د لیونتوب خبره تاسو اوري تاسو دې د قمقلانو خبرې اوري دا خو د هغه انسان خبرې دي چې اوري د جبري سره وېسته او صحابي ته ویل کلی کا د دې جبري حق زی بل ستې نوزي وي دوی د دې خبرو په روان شو د امام صاحب غلام شو ولې زری امام صاحب غلام کېږم امام صاحب چې کوم چې علم اغسته دي نه کبه په سیستم زله ونه کېږم او په خپل سوې و امام صاحب د قران او حديث تشریح کړي دي سوې کنه وي نو بیا خو امام صاحب هم له ونه ځکه چې په حدیثونو په تلو دا خبره دی مولا وکړه او زره د په الله قسم خورم چې باغ ټیم چې زما کوم حالات چې دا منافق ماته مخامخ وي چې د سرمایه شو خبرې کړي او چې دا خبر وکړه وي په حدیثونو پسې چې روان شي نو دماغ به خراب شي خلکو لاندې نو سبحان الله سبحان الله الله بندگانو دا کوم جهالت کې موږ پراته یو تقلید کته او تقلید بره او امام صاحب کته امام صاحب بره او امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم هغه بارے کې څه وي هغه به چې روان شي دماغ به خراب شي به یو قصه وکړه و یو ورځ بجاز کې کېناستم نو شیطان را سره کېناستو نه خلک په خندا شو نه شیطان نه مراد څوک دی د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثو په روان دي حدیثو ته لیونه وي زمونږ د اهل حدیث سلفیان د ازمری د رسول صلی الله علیه وسلم صحیح معنی باندې امتیان دي او کله رسول صلی الله علیه وسلم په حدیثو باندې موږ لیونه کیږو نو الله دې موږ زر پیری لیونه کی دغه لیونتوب زموږ وخت سره وخت دغه لیونتوب کنه زموږ دغه لیونتوب وخت اول زده امتی غلامی کومه ولې زده امتی غلامی کوم زه الله د خپل غلامی د لپاره پیدا کړم چې ته زما غلامی کې او د رسول په طریقه وکې بس کوم دی ګامه زه امتی غلام کې دی خو نشم امتی او خبره وکړه قران او حدیث سره برابر ده په سر سترګو تاسو د مسلې بیانوم قران او حدیث د مسله بیان کوي چې تاسو یو منئ تاسو بس وایي چې موږ غلامی کوو غلامی ته ضرورت ده نو شیطان را سره کېناسو خلک د خنداش نشو ارمان دغه ټیم کې شیطان چې وته چې د مخامخ نه ته خبرې نه کړي وی موت یې
وی ما سره با شروع کو ایمو ته جاز راغلی په حدیثونو کې جاز خلق د خندان شنو سبحان الله موږ به څنګه بجاز کې وي حدیثونو کې سشتي خلق وي سبحان الله ګور دې ټول خان دي په حدیثونو پورې ښا خانو مخ به کوم طرف ته کې قبل کوم ذکر حدیثونو کې شتي دا ټول خبرې کولې او د خلکو سبحان الله سبحان الله کول او ما یو خبره کوله ما دي سنې دی جل جلاله هدایت ورکړي زما د غیرت تلاسه ما رب العالمین دې تباہ برباد کړي الله سبحانه وتعالى بشرمون و شرمای چې څوک زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حدیثونو دومره بغض او دومره حسد او دومره دښمنی ساتي زه ته نه دا سوال کوم خو ما ته مخامخ نشته او زما د خبرې چاته ورسېږي او هغه مقلد او دا خبرې کول نه جاګه خو ورسې کم سي کم کنه زه سوال کوم د امام شه په وخت کې جازو نته ما د امام شه غلام کینه دا په وخت کې کوم جایز نشته یو دویمه کدا ټول مقلدین را جمع شي د کاوی پر رب د قسم خورم کچا ماته په صحیح سند سره دا مسله ثابت کړي چې امام شیخ ویلي بجاز کې وسکه چې جازونه نه امام شیخ سم مسله بیان کړي ده جازونه خو سره وتی دي د امام شیخ د مرګ نه زر کاله بعد هم جاز نشته جازونه خو سره وتی دي د کوم ځای امام شیخ دا مسله راوېست دویمه دا خبره دی خلکو ته زما امام شیخ دین د کوم ځای نه غسته نو دا خلک سوي وې د قران او حدیث نه غسته دي څه وایي کنه نو به چې امام شیخ د قران او حدیث نه غسته خو مسله بیا الته لاړه کنه بیا قران او حدیث نه الته خو د قران او حدیث ورو خاندل او د امام شیخ غلام شه مسلې به حل شي مطلب دا چې امام شیخ د ځان نه دین جوړ کړي دا خبره مطلب نه دی او د طاقت ته چا سره چې د ځان دین جوړ کړي دا خو به امام شیخ ډیر غلط کار کړي او زه د بخله دا خبره کوم چې دې شي وایي نبی اسوي مخکي وی امام صاحب ځان ستړي کړي دي دیني واضح کړي دي امام صاحب ځان ستړي کړي دي هر مسله بیان کړي دي دا غلامي شروع کړي زه دا وایم محمد ابن عبد الله صلی الله علیه وسلم زمونږ د سترګو تور او زمونږ د زړه سر او زمونږ امام او زمونږ مال او بچی هر سبب نه قربان دي ځان ستړي کړي دیني واضح کړي ځان ستړي کړي په طائف کې پکانو والی مشرکین وشته ویني شه دي ځان ستړي کړو غاخونه زخمی شي دي په jihad کې ځان ستړي کړو سری زخمی شي ځان ستړي کړو رولیدل او زنګونانی زخمی شي ځان ستړي کړو سوسو شپږه خوبونه نه دي کړی ځان ستړي کړو په خېټه پورې به کانی تړلو ټول دې لپاره چې دین مونږ ته واضح شي دا مونږ ته نه ښکاري و امام صاحب ځان ستړي کړي او زه دا اول نه اخره پورې دایم چې ګوره څوک به زما دي خبرونه دانه چې نه راو بچي چې ما په امام صاحب په خبري وکړي ما په امام صاحب په څه پورې یو خبره نه راکړي او بزرونو کې غیرت پیدا کی ز خبره د امام اعظم محمد صلی الله علیه وسلم کوم او داغه مبارک ورې داغه په مخ کې هیڅ چالو نه چلی وره داغه په مخ کې هیڅ چالو نه چلی کو په دې زمانه څو خفقي څو خوشي څو خفقي الله یې سل پیر خفقي خو په دې باندې څوک نشم خوشاله کوله چې د زمو پیغمبر په زمو په امام په خبري کوه او زمو د پیغمبر په خوګو خبرو کې نقص راو باسه وې موږ په پوه نشو نستا مين نشته د پیغمبر سره ځکه په تنه پوي موږ الحمدلله ډېر خوري پويږي موږ چې حدیثونه وتا چې پوي کنه پويږي خون درکې کنه درکې خوږي خبري ولې ځکه تاسو مين د پیغمبر سره ده خو چې کله تاسو دغه سره مين نه په امتی به روان وي نبی به تاسو بدینه پويږي په دې خو سره پوي چې په دې دین باندې د دین سره مين قرآن او حدیث سره مين دا دوی خبري منګه الحمدلله الله په توفیق سره دا وایو په دې دنیا کې د دې مسلې نشتی کا وړه د غټه په قرآن کې شتي دنه په حدیث کې شتي دنه یو سره بوجي په خبره څنګه کې زه ته په دې کوم ځکه چې زما رب کړی دا الله سوي اليوم اكملت لكم دينكم نن وي ما ستاسو دین پوره کو ستاسو په دې خبره کې شک شتي الله ما دین پوره کړی دی می خبر کې نشتی الله دین پوره کړی دی اجازه مسله به کې نشتی الله دین پوره کړی دی منګک چولی کوی ته سبا سره کې دا سره په خپل باندې وای نه غوړه مطلب دغه دی چې الله دا خبره صحیح نه ده ولیا بالله الله اليوم اكملت نن می پوره کو دینکم ستاسو دین د دین بعد پیغمبر مړ شو نه چې دین بعد پیغمبر وفات شو مطلب دا چې دین پوره شو کنه ځکه هغه وفات شو دا غزي موري او دین رسول دین را ورسول کم ځکه چې ته حدیث لري چې په باندې عمل کوه
په کوم ځای کې چې حدیث راځي دا قصې به کې مکه او څنګه ولې او تاویل او ماویل او امام سی ویلی او مذهب کې اشتیا او مولوی او صحابه صدا ټول پرې د قیامت پر ورځ ګره شفاعت هم دغه انسان کوي حوض کوثر وبا هم دغه کسب ور کوي د جنت دروازه هم رسول صلی الله علیه وسلم به کولاوي نبی ته به امتیانو پورې څنګه خلی دغه پیغمبر لار مضبوط راونی سه الله سبحانه وتعالى به د آخرت سخت اسانيږي د دنیا بدله خوشاله کی د زړه به مطمئنی زړه په الله قسم خو زموږ د زړه چې څومره مطمئن دی کنه تاسو مکه او ځکه الله په قران کې سوی یوم ندعو كل اناس بامامهم الله د قیامت پر ورځ به موږ هر سړی را بلو دغه امام طرف تجرید خپل امام سره ودرېږي امام ابن کثیر رحمه الله وی په خپل تفسیر کې او دا شرف دی د اهل حدیثو لپاره ځکه دا امام څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم الله وی د پوښتنې کې تاسو امام کوم دی چې چاته ولاړی او چې الله ستاسو پیغمبر دی هغه څه ودرېږي چې هغه ټولګي کې ودرېږي اته زه امام څه په روانو نو جون مټول هغه لپاره تر زه هغه څه ودرېږي زه امام شافعي زه امام مالک او زه صابیه او زه پلانه او زه علانه زه ودرېږم سره کوي دغه شان د موحدینو د رسول الله تابعداري مبارک او د توحید مبارک وره حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی د قیامت پر ورځ الله دا خبرو کې یا د आवाज به وشي چې هر قوم دی هغه چا په ځړ شي چې بندگی چي کوله نصارا په صلیب په روان شي يهوديان به خپل چې کوم غوسه کول بوتان ولا بوتانو په روان شي مشرکین په قبرونو په روان شي باباګانو په روان شي د موحدین به ولادي مسلمانان ندی ته وولې چې تاسو څه کوئ موږ خپل رب ته په انتظار کې موږ دغه بندگی کوله موږ هغه ته ولاړو الله اکبر رب ته ولاړ یو امام څوک دی رسول الله صلی دا قوم به کامیابیږي نه دی په دغه سختو کې نه کامیابیږي لکه څنګه چې عیسی علیه السلام ته الله وی انت قلت للناس عیسی تاریخ خلکو ته ویلو چې زمو د مور بندگی کوي ابو جی الله ما نه دی ویل ما کله ویلي مخدود نه ویلي چې ما زما د غلوب ما کیو کې چې زمانه مال دی الوهیت یا ربوبیت درجه راکې دغه خلکو بس حالي به دغه نصارو کم چې اوس عیسی علیه السلام بندگی کوي چې کله عیسی علیه السلام د مخکې دا خبره وکړي او چې کله د قیامت ورځ امام سیبراو سي امام سیب ته وایي چې انت قلت للناس تاریخ خلکو ته ویلو چې زما مذهب مضبوط راونی چې قران او حدیث ته خلاف وي قران او حدیث پرې دی امام سیب چې ما خو نه دی ویل ما غیر خپل ازادي کړو ما خو ویلو چې اذا صح الحديث فهو مذهبي چې کوم چې تاسو صحیح حدیث ویلو چې دا زما مذهب دی نه دا بخړ پړنی ولر دا کوم چې اوس څنګه وی چې د امام سید مذهب نه وړي حرام دي د دیو په دغه ټیم کې صحه دي د زما تاسو ته یو قیمتي نصيحت ته د زړه او زړه ته کوس کې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه مضبوطه راونی سي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې ځان خوري کوي د رسول صلی الله علیه وسلم په طریقه باندې عمل کوي څوک ته ارسوي وي خو چې د رسول صلی الله علیه وسلم طریقه پرې نه دي رسول صلی الله علیه وسلم وی پتا سو باندې بغټ فتنه راځي پتا سو باندې بغټ مصیبتونه راځي یا رسول الله نو سن نصیحت کې وی صبر کوي ته کوي بوري به صبر کوي سو کوئی دا وهابي دي سو کوئی دا به مذهب دي سو کوئی لا مذهب دي سو کوئی د حکومتونو پیسې اخلي او سو د کلی نشړل کې سو په ملکونو کې کیسونه داخلي د کوي بوري رسول الله حتى تلقوني على الحوض تر دې چې حوض کوثر پوري حوض کوثر باندې ما سره میلاو شي داغه پوري به صبر کوو مونږ چې څو پورې موږ د رسول صلی الله علیه وسلم د مبارک لاسونو نه د حوض کوثر وبني اسکري ګند هغه پورې به موږ صبر کوو هغه پورې کې زموږ د جسم ټوکړي کیږي تاسو کار سوي وایي موږ د رسول صلی الله علیه وسلم حدیثونه نشو پرې خو دې لازم تاسو ته یو قیمتي نصیحت الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي په دې باندې عمل کولو الله سبحانه وتعالى دې موږ په قران او حدیث باندې پوه کړي الله سبحانه وتعالى موږ ته توفیق راکړي قران او حدیث باندې عمل کولو